یو مسله موږ ته په دې سواد کې راپېښه شوې وه د صوبایي حکومت ته وجې پرون زموږ یو ملګری و هغه په خپل انجینیرینګ کړی محسن نوم یې دی او د کنټرکټر اسوسییشن برادرۍ سره تعلق ساتي او بیا په دې بایپاس روډ باندې د هغې ورک آرډر زنده ثبوت زما سره دا دی چې دا په 2019 کې اریګیشن ډپارټمنټ هغه ته ایشو کړی دی او باقاعده په پراپر طریقه باندې هغه هلته کار شروع کړی دی بیا په بایپاس روډ باندې کله چې هغه پروټکشن وال شروع کو ځکه تاسو ته پته ده چې د دې نه دا ټول مینګوري طرف ته مخکې سیلاب هم راغلی خطره وه نو د دې سي د اریګیشن ډپارټمنټ دغه ځای موضوع ګڼلی او په هغې کې بیا یو ټانډر وشو د 5 کروڑ روپو او په هغې کې دې محسن ټیکهدار په مقابله باندې دته الاټ شو پرون هغه کار کو د هغه سړو باندې کله مدنیت والا راغلي دي په دې کې بار بار نوټس هم شوي دي خو هغه بیا د اریګیشن او د مدنیت خپله مسله ده ټیکهدار غریب خو یو کمزوری دی ځکه تاسو ته پته ده ټیکهدار برادري چې دا د ملک یو هغه ستون دی تاسو ته پته ده چې ټیکهدار یو داسې فیلډ دی چې ټیکهدار نه وي نو زما په خیال په دې ملک کې به نه سکولو نه به اسپتالو نه به دا روډو نه به د دې پریس کلب دا بلډینګ و دا خبره زه په فخر او په جار سره کومه چې موږ په خپل ټیکهدارۍ پیشه باندې فخر کوو خو بدقسمتي دا ده چې داسې صوبایي حکومت پکې هم راغی نن په هغه وساطت سره چې ځکه تاسو ته پته ده چې هغه داسې خلک یې ځله مقرر کړی دی او په خلکو پسې هغه خلک انسپکټران لګولي دي او صرف د پیداګیر دپاره ځي کله ټیکهدار بلیک میل کوي کله څوک به بلیک میل کوي ځکه په اریګیشن ډپارټمنټ چې کله یو کار کېږي باقاعده د هغې PC1 جوړ شي فری اف کاسټو بیا د هغې انجینیر لاړ شي سروې وکړي بیا د هغې ټانډر وشي بیا ټیکهدار غریب وروسته کار ولي بیا باقاعده ته سب انجینیر لیوټ وکړي جو ایکسچینج په موقع ټول موجود دي د هغو نه موږ وینو کله چې ټیکهدار کار شروع کړو نو هغه بیا پرون مدنیت ول رالل هغه ته یې وویل چې دلته دا غیر لیګل ماینینګ کې هغو ته یې دا خو د اریګیشن پراپرټي ده دا د اریګیشن سیند دی تاسو موږ ته خو د حدود پته نشته خو ستاسو او د اریګیشن ډپارټمنټ خبره ده زه خو ټیکهدار یم نو په دې لحاظه چې تاسو د اریګیشن د ایکسچینج سره میلاو شئ باقاعده د هغې بې عزتي کړې ده د هغه سره هغه مشتو ګریوان دي خبرې کړي دي او بیا غیر قانوني حرکات هم کړي دي د هغې هلته کې زنده ثبوتونه هم شتي بیا زمونږ دغه ملګري باندې FIR کړی دی نن هغه د بونیر جیل ته هغو لېږلی دی نو چې په داسې ملک کې او په داسې وطن کې اوسي سړی نو کم از کم ډېر د افسوس خبره ده ځکه دلته زمونږ وزیر اعلی دی زمونږ د هغه نه هم ګیله کوو زمونږ د علاقې دی زمونږ د سوات دی موږ خاص کر د هغه نه خصوصي تپوس کوو چېرې دا ټیکهدار طبقه چې دا خو ټول زمونږ په دې ضلع کې دا خو د ګاډي او 4 پۍ دي خدای شته چې دا یو پای په ګاډي کې نه د دې مثال د ټیکهدار دی ما خو تاسو له بار بار مثال درکو بیا هغه چې جیل ته تللی دی نن د هغه موږ عدالت هغه داسې دفعې پې لګولې ده چې هغه نان بیلیبل ده په هغې کې ضمانت هم نه کېږي ته به وایې چې دغه د خلکو 15 مړي کړي دي په هغې کې عدالت ضمانت ورکوي خو په دې کې داسې دفعات شامل کړي دي چې هغه نان بیلیبل ده هغه نن د بونیر په جیل کې دی موږ ډېر په افسوس سره یو او موږ وایو خدای پاکه چې د چا دروازه وټکو بل څه ځای راته نه میلاوېدو خو موږ یې دغه یوه دروازه ده چې دا پریس کلب دی دا صحافیان درونه دي دا به زموږ د اواز ډېر هی کمان ته ورسوي چېرې داسې په زموږ KPK او ګورنمنټ دی په KPK کې بیا هم داسې یو ضلع شته سوات دی مضافات دی تاسو ته پته ده چې د سوات ته خلک چې دی په موږ باندې زلزلې سیلاب دهشتګردۍ خاص کر ټیکهدارانو په کې چې څومره نقصان بیا موندلی په دهشتګردۍ کې او په دې سیلابونو کې شهیدان زموږ ټیکهداران ملګري پکې ډېر شی په ریکارډ باندې شهیدان شوي دي ډېر زیات نقصان ورته رسېدلي خو زه ټیکهدار طبقه اپریشیټ کوم هغو چېرته هم د خپل یوې خبرې نه یو حرف نه دي شته شي او په هغه طریقې هغه خپله مزدوري د یو ټیکهدار سره کم از کم 700 800 1000 کسان دا ټول ملګري ناست دي او د دې سره یو کس کار کوي نو چې دا په سهونو په زرګونو ټیکهداران کم از کم زموږ د نن نه بعد د ملکن ډویژن کې که CNW دی که اریګیشن دی که پبلیک هیلث دی که TMA دی که RDD دی چې څومره ډپارټمنټ دي هغې د نن نه بعد زموږ خاص کر په ملکن ډویژن کې او د خپل صوبایي مشرانو سره هم رابطه کړې ده پېښور ته هغوی موږ په دې باندې سبا اجلاس راغواړو د کنټرکټر اسوسییشن او چې هغه مشرانو صوبایي موږ ته بیا څه حکم وکړو نو موږ ټولو ضلعو ته به موږ کېږي په هغې به بیا موږ احتجاج خپل کوو او نن خو زموږ د نن نه دا اعلان کوو د خپل ملکن ډویژن په حواله باندې چې زموږ د سبا نه څومره کنسټرکشن کام دی هغه مکمل بند کړو موږ د نن نه خپل کارونه بند کړل او ټولو هر سړي خپل انجینرانو ته خپلو دغه ته ټلیفونونه وکړل چې کارونه د نن نه مکمل سټاپ کوي بیا دا زموږ چیف سیکرټري ورکړې ده موږ ټیکهداران کار وکړو د فلډ پروټکشن اریګیشن کې موږ نه کوو دې په ټانډر ولګوي د دنیا یو طریقه کار دی په هغه طریقه کار کې دی چې هغه چیف سیکرټري د کړي چې یاره د دې بله یو خبره ته کومه چې دا مې یېرېږي
ضروري خبردار چې په دې سواد کې په دې 2 کال کې سون انکم زبو ته بتخوري وېما چې د دې سین نه سون روپۍ شي لیزونه ورکړي مایني په مت کې باقاعده زمونږ د ګورنمنټ دومره نقصان کړی چې کم فلډ پروټیکشن کارونه دي د هغې نه باقاعده د اکسیویشن دي وکړي کله چې د وټې نه تلاندې ځای خالي کړي د چې معمولي فلډ راشي معمولي سیلاب راشي نو هغه ارتا وشي بیا ټیکدار غریب سکیورټي پدې ټیکدار بدنامي اکسین وته چټي وکي وایره شو کار ډیمیج شوی دی نور دا کارونه ټول څونه کارونه چې ډیمیج دي دا ماینینګ والا کړی دي تاسو ته وینئ په دې سین کې وګرځي د کالام نه راواله او د لنډاکي پورې لاړ شي د سین هغه خولای ورکه کړې ده په بل لیول ته هم که د صحت په مقام باندې وګورئ که تاسو په ټوریزم باندې وګورئ نن سین ته د وتو نشتي سوات یو ښایست یو ډیزاین په دنیا کې به خلکو مثال ورکو د دې د خوبصورتۍ خلک به چکر لوتل د دې ډېر زیات ویزیټر به راتلل زما په خیال د دې معدنیاتو د وجې او یا د بعضې محکمو د وجې زموږ په سوات کې هغه ویزیټر هم ختم شو موږ یې دومره بدنام کړو زما په خیال د دې ازاله به ډېره زیاته ګرانه ځکه زموږ یو نن په بیرادرۍ کې زموږ یو ملګری محسن انجینیر هغه نن په جیل کې دی خدای ستړی د افسوس سره ما خبرو کې اوښکې راشي په سترګو کې او خبرو کې چې زه ته ویلی نشم په زړه مې ډېرې زیاتې خبرې د حکومت باندې تنقید نه کوم پارټي دا چې خپله پارټي دا زموږ یو برادري ده موږ کنټراکټر اسوسییشن موږ ټول دا یو برادرۍ والا نه دا ټول زموږ وروڼه دي خو کم از کم د ټیکهدار برادرۍ سره دي ظلم او زیاتې نه کېږي بیا دا یو خبره مې توکړه چې کم از کم دا ماینې څونه د لنډاکي پورې شوی دی په دې کې خلکو په کروڑو روپۍ اخیستي دي ډېر خلک پکې انوالو مخکې نه او په دې سین باندې تاسو ته پته ده ډېر غټ انکم کړی او د هغې زنده ثبوت د کیمرې په سترګه لږ مهرباني وکړئ او دا کیمره راوالی د کالام نه والا او د لنډاکي پورې تاسو دا سوات ریور وښئ د ریوره نقشه پکې هم نشتي غرونه په هر کلي کې ودرولي دی وایي اکسیویشن کېږي اکسیویشن نن اوس هم زه تاسو ته په ثبوت سره وایم په دې دریا باندې د کانجو د پلان ایوب برج نه راواله او د شموزو د برجه پورې لاړ شي چې په دې کې شل کرس پلانټ یو سټارټ دی او که نه دی سټارټ د هغو سره نه لایسنس دي نه ورسره لیز دي ټیکهدار له باقاعده د ګورنمنټ پیس ورکوي باقاعده انجینران دي ورسره د دې نه دی ټیکهدار دا خو سړي ځان له مزدوري کړې ده ډېر محنت یې کړی یو کمپني رد کړې ده دا خو د خدای بنده دا خو د قوم هغه معماران دي چې دې خلکو د دې ټیکهدار سره ډېر غټ عزت کولی خو مونږ په افسوس سره بیا دا خبره کوم زما ملګري به هم نور راشي د هرې ضلعې متعلق خو کم از کم د دې خلاف چې دا کار چا کړی دی چې هغه قوم ته به ډاکه شي بله یو خبره کوم دلته زما ضلع انتظامي ډي سي موجود دی دا په ضلع کې دا ټنډر کېږي بل ځای نه دی شی باقاعده اریګیشن دفتر هم دلته موجود دی ډي سي هم موجود دی نور ډپارټمنټ هم موجود دي په کار ده چې د ضلع د اختیار نه بالاتر یو انسپکټر سړی راځي او یو انجینیر سړی جیل ته لېږي پته نه لګي چې دی په دغه کې انسپکټر دی او که نه دی خو هغه چې راځي اول ورسره موکه وکړي چې موکه نه کېږي نو بیا پرې پرچه کوي او هغه دفعات پکې شامل کړي چې هغه نان بیلیبل دی پای کې ضمانت هم نه کېږي